أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة پنزول کی 5 نمبر دے پس سورہ مدثر نا اور ترتیب مصحفی موجودہ ترتیب دو قرآن کریم کی اول نمبر دے. دا زمونږ استاد مخې ته چې څنګه قرآن کریم پروت دی په کوم ترتیب سره فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام اعراف انفال توبہ په دې ترتیب کې لوح محفوظ کې پروت ہو. د نزول ترتیب هغه بدل دی. دی موجودہ ترتیب تا ترتیب مصحفی وی او بل ترتیب نزولی. کله چې ترتیب مصحفی جدا دے و نزولی جدا دے دا صورتونه به داسې راوړیو څنګه دا ترتیب د نزول دی پاره کې به راوړیو کنه نو ولې راونړو پای باندې دو مثالونه پیش کړیو. یو مثال یو خطیب دی هغه بیان کوي یو ځای کې او حال تلاشي دا ځای خلق مقامی خلق ته وي چې دلته کې شرک ته شرکیات زیات دي نو په شرک باندې ردو کې د شرک آیاتونه وي. کوم ځای کې سود وي هلته د سود باندې چې رد کوي د سود آیاتونه وي. کوم ځای کې چې اتباع د سنت کم وي په هغه ځای کې تابعدارۍ د نبي علیه السلام هغه آیاتونه وي. دوی مثال د ډاکټر ورکړو. ډاکټر ته بیمار راشي نو ورته وایي چې زما ګېډه کې درد دی. نو ډاکټر ورته دا نه وایي چې ما ډاکټري شروع کړې ده، اول مې د سر علاج شروع کړی دی، بیا د ماری او بیا د سینې او خېټې نمبر وروسته دی. نه هغه والا دوی ورکي. دغسې لوح محفوظ کې قرآن کریم دغسې پروت په دې موجوده ترتیب کې چې کله د کومو آیاتونو به ضرورت و جبرائیل علیہ السلام به هغه آیاتونه راوړل، نبی علیہ السلام ته به یې وحی راوړله او ځای به ورته ښولو چې دا فلاني ځای کې فلاني ځای کې دا ولیکئ. کاتبینو د وحی ته به نبی علیہ السلام بیا وي. دارنګې د هر یو صورت نه مخکې یو څو خبرې پیژندل دا ضروري دي. اول آیه کې ربط د صورت د صورت سره او ربط د آیاتونو سره. ځکه بې ربطه خبرې چې نو لیونی سړی کوي. خبرو کې چې ربط نه وي هوښیار سړی چې خبرې کوي په هغې کې ربط وي او بې ترتیبه خبرې هغه بدې لګي. دارنګې دې باندې بیا مختلف علماو کتابونه لیکلي دي. قاری محترم شیخ القرآن صاحب د هغې تفصیل وکړو. په آخر کې بیا بهترین کتاب دا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ داغی کتاب سمت الدرر فی ربط الآیات والسور او دا چې په تفصیل سره څنګه دی کې دا آیاتونه او دا
ترتیب لیکلی دی چې دا سړی وایي د هغې په طرز باندې دې نه 100 جلده جوړېږي 100 چې په هغه ترتیب سره ووایي دا چې چا دلته کې نی ویلې په پنځپیر کې نا پې باندې ډېر نه پوهېږي کله چې دلته سړی وایي بیا پې باندې پوهېږي نو اول ربط د صورت سره او ربط د صورت آیاتونو سره د آیاتونو سره دویم امتیازات ممیزات السوره هغه خبره چې په دې صورت کې ذکر شوی دا په نورو کې نشته یا په دې صورت چې په کوم طرز کې بیان شوی نورو صورتونو کې په دې طرز نه ده بیان شوی دې ته امتیازات د صورت وایي دریم دعوه د صورت یعنی دې صورت کې کومه اهمه خبره ده یوه ده کله به یوی کله به دوی کله به درې کله به څلور وي څلورم تقسیم السوره په اعتبار د مضمون هغې ته خلاصه او تقسیم د صورت وایي پنځم مشکل ځایونه د صورت دا مشکلات په کله په اعتبار د فهم سره وي کله په اعتبار د معنی سره وي او یا به مشکل په اعتبار د ترکیب سره وي او بیا لفظي ترجمه با محاوره او انشاءالله کوي چې اوقاف ذهن شي ذهن کې واقع شي ذهن کې واچولی شي او آخر کې به بیا خلاصه وي روزانه دا ترتیب چې سبق ختمیږي د هغې خلاصه او نچوړ هغه آخر کې وایي بیا کله کله به یو صورت اول کې اسماء بیانوي او ګڼ نمونه چې دي دا دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې د سورې فاتحې د دې ګڼ نمونه 12 نمونه ذکر کړي اول سورة الفاتحه فاتحه په دې باندې مشهوره ده په دې نوم باندې دغه په دې باندې افتتاح کیږي کولایي فتح یفتح افتتاح په باندې کیږي کولایي شروع کیږي دویم نوم دی د دې سورة الحمد اول حمد د الله په دې صورت کې بیا نورو صورتونو کې دی دریم سورة الصلات ځکه مونځ کې هر یو رکعت کې دا ویلی شي څلورم دې ته وایي سورة الواقعه ځکه جهنم نه سړی بچ کوي عقیده پکې زده کېږي توحید پکې زده کېږي چې په دې اعمالو کې جهنم نه دې بچ کوي پنځم نوم دی د دې شافیه ځکه د شفا صورت دی شپږم نوم دی سورة الکافیه ځکه دا کفایت کوي د نورو صورتونو نه یا دا کافی دی په اعتبار د مضامینو اووم نوم د دې صورت سبع المثانی آیاتونه دي پکې بیا بیا مکرر بیانېږي اتم نوم دی د دې صورت سورة الرقیه د دم صورت دی او هغه واقعه ذکر کړو چې حدیث شریف کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې کافرانو کې لړم چیچلی و نو په هغه باندې دم اچولی و نو هغه الله ښه کو ای وله بیا ګړې ورکې بیا نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ماله پکې خپله حصه راکوي نو نبي علیه السلام خو ورسره نو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د دم عوض نو که نبي علیه السلام او وی ما ته پکې خپله حصه راکوي نو خو ورسره نه و شریکو اصل کې د دار حرب نه چې په هره طریقه باندې د مال راوړو دا جایز دی سلیمان علیه السلام د بلقیس تخت راوړی و د نبي علیه السلام په هغه نعمت کې د دار حرب نه چې کوم مال راشي هغې کې 5مه حصه ده نو دا د دم عوض نو او بیا قاعده محترم شیخ القرآن صاحب چې مونږ نه اخلو د دم اثر څنګه دی کېږي او که نه کېږي کېدی شي یا نه شي کېدی بیا مثال ورکو چې یو سړي ته ته ګورې نو ځان ورته داسې برن کې نو هغه ته چې وګورې نو هغه باندې هیبت راشي
او چې کله د مینې د محبت په نظر ورته وګورې ورته مسکې شي وخاندې نو هغه باندې هغه اثر وشي نو څنګه چې د دې نظر اثر دی دغسې دم کې اثر دی دغسې هر شی چې دی نو هغه خپل حده پورې جایز دی نهم نوم د دې صورت صورت الوافیه پورا دی په اعتبار د مضامینو لسم نوم صورت الکنز دا صورت خزانه ده د علومو د قرآن ټول قرآن کریم د دې تفصیل دی دا اجمال دی یو لسم نوم د دې صورت اساس القرآن بنیاد دی د قرآن دا چې صحیح ویلی شي او بنیادونه دې مضبوط شي نو بیا پې دیوال کار څنګه وی بنیاد د مضبوطی دولسم نوم ام الکتاب ام هر هغه جامع امر ته وایي هر یو جامع امر ته وایي دا جامع دی مقدم دی ام الکتاب ته ځکه وایي ام عرب هغه جنډې ته وایي چې هغې لاندې فوج راجمع کېږي او امام ته امام ځکه وایي چې خلک پرې راغونډي ام الرأس هغې ته وایي چې دماغ پرې راغونډ شوي وي دې صورت کې مقاصد د قرآن کریم ذکر کوي مقاصد اربعه شي پای کې اول اثبات د توحید دویم اثبات د نبوت دریم صداقت الکتاب او څلورم ایمان بالآخرت دې صورت کې بیان د فرق الثلاثه کوي بشارت او تخویف او احکام ذکر کوي دارنګه رسالت باندې لس نقطې ذکر کوي دې صورت کې صداقت الکتاب ایمان بالآخرت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت مالک یوم الدین کې ذکر د فرق ثلاثه دې په دې کې منعم علیہم موضوب علیہم موضوعین ادرې فرقې پکې ذکر کوي بشارت او تخویف ته پکې مالک یوم الدین مالک د ورځې دا جزا دی د بدلې دی د فیصلې دی فیصله به کوي چاته به بشارت ورکوي چاته به تخویف ورکوي دارنګه دې صورت کې احکام دي ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دا ټول دې صورت کې ځکه ورته ام الکتاب وایي بیا په فضیلت د دې صورت سو اقوال ذکر کړیو سمت ضرر کې شیخ القرآن رحمه الله آئی ذکر کړی دي د دې صورت فضائل صفحه 2 او 3 کې چې د یو صورت باره کې دومره صحیح روایت نه دي راغلي په فضیلت کې څومره چې د دې سوره فاتحه باره کې راغلي دي صحیح بخاری شریف کې د ابي سعید ابن مولا اوږد حدیث ته نبی علیہ السلام ته وایي چې زه تاته یو اعظم صورت خیم په قرآن کې او بیا ورته الحمدلله رب العالمین یہ سب المثانی والقرآن العظیم هغه سب المثانی دی او قرآن عظیم دی دریم د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي نبی علیہ السلام ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې زه تاته یو صورت نه خیمه چې د هغې په شان تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې راغلی نه په قرآن کې نو بیا ورته وایي چې ته په مانځه کې څنګه لولې نو بیا ورته هغه فاتحه ووایي فقرات ام القرآن سورة فاتحه وی بیا نبی علیہ السلام وتعالى والذی نفسی بیدی ما انزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها دې په شان نه په تورات کې نه زبور کې نه انجیل کې راغلی دی دارنګه د امام بهقی داغنا المتوفى 110 شعب الایمان کې په اسناد د حسن بصری ذکر کوي چې آسمانی کتابونه یو سلسلور دي
او د دې ټولو علوم په دې څلورو کتابونو کې راغونډ کړي وو او د دې څلورو کتابونو علوم بیا په مفصلاتو کې او د مفصلاتو او ټوله خلاصه بیا فاتحه کې ده. نو د دې صورتو او فضایل چې دې کې څومره راغلي د دې باره کې نو دونه د بل صورت باره کې نه دي راغلي. فاتحه دې ته ام الکتاب وایي او د هغې وجوهات یې بیا 12 ذکر کړي وو چې ام الکتاب دې ته ولې وایي. نه 12 وجې ذکر کړي وي چې ام الکتاب ورته ځکه وایي چې دا وجې دي. یو وجه دا وه چې ام القرآن ورته ځکه وایي چې د ټولو کتابونو دار و مدار دا په یو څو څیزونو باندې لکه علم الاصول یعنی علم د معرفت د الله او د صفاتو د الله. دې صورت کې 15 صفات د الله ذکر کوي. دویم علم النبوات دې ته اشاره ده انعمت علیهم سره لکه لوی نعمت د الله په مخلوق باندې پیغمبر را لېږلو. دریم علم المعاد یا معرفت د معاد د قیامت دې ته اشاره کوي مالک یوم الدین سره. څلورم علم العبادات دې ته اشاره کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین سره. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم سره. پنځم علم القصص دې ته اشاره کوي په صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سره. د ټولو کتابونو خلاصه دا صورت به طورې برات استدلال یعنی راتلونکي مضمون ته لار سموي. گویا کې دا صورت متن دی او نور قرآن کریم د دې تفصیل تشریح او وضاحت دی. دویم وجه ام القرآن ورته ولې وایي ځکه امام غزالی رحمه الله خپل تفسیر جواهر القرآن کې فرمایي. جواهر القرآن وړوکی اونې تفسیر دی. امام غزالی رحمه الله المتوفى 505 هجری د شپږمې صدۍ عالم دی. فرمایي چې 10 علوم دي ټول نو اته په قرآن دی فاتحه کې دې صورت کې ذکر دی او 2 پکې نشته. بیا شیخ القرآن رحمه الله فرمایي چې امام غزالی رحمه الله هغه دې کې نه پوه شوی. وسبحان الذي لا ينسى هغه ذات پاک ته چې هغه نه ایره نه راځي. دا 2 علوم هم پکې ذکر شوي دي یا نعبد و یا نستعین کې. یو محاجة الکفار او دویم احکام د فقهاو. امام غزالی رحمت الله علیه وی دا 2 پکې نشته. شیخ القرآن رحمه الله فرمایي دا 2 هم پکې شته. هغه 10 علوم اته چې کوم یادوي هغه یو معرفت د ذات د الله، دویم معرفت د صفاتو د الله، دریم افعال د الله، څلورم ذکر د معاد یعنی قیامت، پنځم علم التزکیه شرک نه بدعت نه ځان پاکول، شپږم علم التحلیه ځان مزین کول ښایسته کول په خو صفاتو سره، اووم ذکر د انعاماتو د الله په خپلو اولیاء باندې یعنی درجه د هغه چا چې په دې لار باندې روان شو، اتم غضب د الله په دشمنانو یا حکم د هغه چا چې په دې لار باندې روان نشو یا روان شو خو ځان پاک نه کو. نو دا 2 علوم یا وایي چې امام غزالی رحمه الله چې فرمایي چې بکنی تا محاجة الکفار مقابله د کافرانو سره، او لسم احکام د فقه یا احکام د فقهاو. شیخ القرآن رحمه الله فرمایي دا دواړه پکې شته. او شیخ القرآن رحمه الله فرمایي امام غزالی رحمه الله دې نه پوه شي فسبحان الذي لا ينسى، ځکه د هغه شاګرد ابن العربي
غافری رحمه الله المتوفى 543 هجری فرمائی زمان استاد د فلاسفه او خېټې ته دننه شو دا وجه چې داغه نظر دې ته نه دی رسېدلی او بیا وایي چې امام غزالی رحمه الله کله وفات کېدو بخاري شریف یې په سینه باندې پروت و او کوم عمر چې فلسفه منطق کې خرج کړو نه هغې پسې بیا افسوس کولو دریم وجه ام الکتاب دې ته ولې وایي دا صورت مشتمل په ثنا صفاتو استعانت استعاذہ او دعا باندې او ټولو آسماني کتابونو کې دا ذکر وو دا صورت جامع دی د ټولو ځکه اول کې راوړو او بیا حدیث کې شریف کې راځي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي څلورمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي ځکه قرآن کریم کې درې قسمه علوم دي اسماء او صفات د الله دویم وعد وعید احسانات او عذابونه او دریم احکام او دا درې واړه سورې فاتحه کې ذکر دي لکه اسماء الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پنځه الله رب رحمان رحیم مالک پنځه نومونه د الله په دې کې ذکر دي او وعد احسانات او وعید عذابونه دا انعام تعلیم غیر المغضوب علیهم سره او احکام په ایاک نعبد و ایاک نستعین سره او دا امام غزالی رحمه الله درر القرآن او جواهر القرآن کی ذکر کړي پنځمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي ځکه قرآن کریم کې دوه قسمه آیاتونه دي یو علمی او بل عملی علمی چې عقیدې سره تعلق ساتي بعضې خلک وایي قرآن وایي خو عمل پې نه کوي دا له پته نشته چې دا خو څه آیاتونه علمي دي او څه عملي دي علمي چې عقیدې سره تعلق ساتي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری بل عملی دی یو علم کې راوستل ضروری دی او بل عمل کول پاغي ضروری دی علمی چې اول کې کوم ذکر یعنی صفات د الله د پنځه نومونه چې دا وپېژنې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دی آیاتونو کې صفات د الله دي دا به صرف علم کې راولي الحمدلله معنا د خدای توب ټول صفتونه خاص الله لري دا به علم کې راولي رب العالمین پالون کې ټول مخلوقات دا به علم کې راولي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ټول صفات د الله پیژندل دا ضروری دا به علم کې راولي کله چې دا صفات یو پیژندل نو عبادت کې نو صحیح به وي او کله دا صفات نه پیژندل نو عبادت به بیا بې ځای وي شپږمه وجه ام الکتاب ورته ځکه وایي قرآن کې درې قسمه علوم دي شپږمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي ځکه قرآن کې درې قسمه علوم دي یو الہیات یا اوصاف د الله دویم احکام او دریم قصص الحمدللہ د مالک یوم الدین پوری اول د صورت کې الہیات ایاک نعبد و ایاک نستعین سره احکام او الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سره د منونکو او د نه منونکو واقعات وما وجه ام الکتاب ورته ځکه وایي چې قرآن کریم کې درې قسمه علوم دي یو الہیات دویم نبوات دریم اوامر او نواهی الہیات چې الله سره تعلق ساتي نبوات چې انبیاء علیهم السلام سره تعلق ساتي اوامر او نواهی چې عام خلکو سره تعلق ساتي قرآن کریم کله کله دا درې واړه یو ځای ذکر کړي
لکه د سورې هود 2 آیات کې الله تعبدو الا الله، عبادت مه کوئ مگر یو د الله. دا الهیات دي. بیا وی اننی لکم منه نذیر و بشیر، یقینا زه تاسو لپاره طرف د الله نو یره درکوونکی او زیری درکوونکی مو. دې کې نبوات. نو بیا وی وان استغفروا ربکم، او بخښنه وغواړئ د خپل رب نه. دا اوامر او نواهي. فاتحه کې دا درې واړه علوم ذکر دي. دې وجې نه دا مخکې راوړو. اتمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي؟ امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې مقصود د ټول قرآن کریم 4 علوم دي، او دا 4 واړه ذکر دي سورې فاتحه کې. یو الهیات، دویم ذکر د معاد، دریم علم د نبوات، څلورم ذکر د قضا او قدر. اول الحمدلله رب العالمین سره اشاره د الهیات ته. دویم مالک یوم الدین کې ذکر د معاد دی. دریم علم د نبوات ذکر کوي، دې بیان کوي په اهدنا الصراط المستقیم سره. ځکه نیغه لاره انبیا علیهم السلام ښودلې ده. څلورم ذکر د قضا او قدر. دا ثابتوي چې انسان الله مکمل مجبور نه دی پیدا کړی، مکمل مجبور نه دی، بلکې اختیار ورکړی دی. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سورې کهف کې راځي. دا 4 واړه علوم فاتحه کې ذکر دي. نهمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي؟ صاحب د کشاف فرمایي کتب الہیہ دې کې 3 قسمه علوم دي. یو الہیات، دویم احکام، دریم قصص. دې صورت کې اول الہیات، دویم ایاک نعبد ایاک نستعین سره احکام، او دریم صراط الذین دې سره قصص. لسمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي؟ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ المتوفا 641 ہجری. بیضاوی د بیضا کلی و. بیضا د کلی نوم دی، ځکه ورته بیضاوی وایي. قرآن کې 2 آیه فرمایي چې قرآن کې 2 قسمه علوم دي. یو حکم نظریه، احکام چې عقیدې سره تعلق ساتي. دویم حکم عملیه، احکام چې عمل سره تعلق ساتي. دا دواړه دې صورت کې ذکر دي. یو لسمه وجه ام الکتاب ورته ولې وایي؟ علامه طیبی رحمه الله چا چې مشکات شرح لیکلې ده، د 8مې صدۍ عالم دی، فرمایي قرآن کریم کې 4 قسمه علوم دي. یو علم الاصول، یعنی معرفت د الله او د صفاتو د الله. دې ته اشاره د رب العالمین الرحمن الرحیم سره. دویم معرفت د نبوات، دې ته اشاره د انعمت علیهم سره. او دریم معرفت د معاد، دې ته اشاره د مالک یوم الدین سره. څلورم علم الفروع، دې ته اشاره د په ایاک نعبدو سره. دولسمه آخری وجه ام الکتاب ورته ولې وایي؟ قرآن کریم په اعتبار د فهم سره 4 حصے دی. اول حصہ د سورې فاتحې نه سورۃ الانعام پوری. په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کوي چې خالق لكل شیء هو الله، پیدا کوونکی دا یو شی او الله دی. دویم حصہ د سورۃ الانعام نه سورۃ الکهف پوری. په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کوي مربی لكل شیء هو الله، تربیت کوونکی دا هر شی او الله دی. دریم حصہ د سورۃ الکهف نه سورۃ سبا پوری. په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کوي مبارک فی کل شیء هو الله، برکت اچونکی هر یو شیز کې او الله دی. څلورم حصہ د سورۃ سبا نه اخره پوری. په دې کې 2 مسلې ذکر کوي.
یو نفی د شفاعت قهری او دویم احوال د قیامت. دې څلور واړو حصو ته اشاره ده فاتحه کې. الحمدلله سره اشاره خالقیت ته، رب العالمین سره اشاره ربوبیت ته دویمې حصې ته، الرحمن الرحیم سره اشاره د برکت ته درېمې حصې ته، او مالک یوم الدین سره اشاره څلورمې حصې ته. او پای کې دوه مسلې بیانوي، او دا هر حصه چې ده نو په الحمدلله سره شروع کوي. نو دې صورت ته ام الکتاب ځکه ووی، دا 12 وجې ذکر کړې وې. بیا دې نه وروستو کله چې دا وجوهات ذکر شو، نو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم هغې بیا د فاتحې خلاصه په یو بل طرز باندې وي. هر کال د درس طرز چې نه جدا وي، هر کال د 40 کالو شو، هر کال کې د درس طرز هغه جدا وي. دا چې کله یو فن سړي ته ورځي نو هغه طرزونه بدلولی را بدلولی شي، او چې نه ورځي نو بس بیا یو ګوټی لګولي بس هغه وایي. او قرآن قیامت پورې دی، نو هر کال حالات بدل وي او قرآن حالاتو سره لګي. نو دا چل دا په پنځپیر کې زده کېږي. نو سورہ فاتحه کې اول کې عموم دی الحمدلله، بیا سورہ انعام کې الحمدلله، کهف کې الحمدلله، سبا کې فاتر کې آواز، یہ پنځو اور سورتونو کې دا مصدر کوي په الحمدلله سره، څنګه چې مخکې تفصیل شو. سورہ فاتحه دا 3 حصے دی دا صورت په اعتبار د مضمون. اول حصہ کې صرف صفات د الله رب العزت دی، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا د الله صفات. دویم حصہ 5 آیات پورې دا. یہ دویم حصہ کې د مخلوق عاجزی ذکر کوي او سوال، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دې کې عاجزی د مخلوق، اهدنا الصراط المستقیم د سوال طریقه ورته ښیي. دریم حصہ کې تقسیم د خلقو کوي، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین. نو دا 3 قسم خلق پکې ذکر کوي. سورہ فاتحه کې تعریف د معبود کوي. الحمدللہ لفظ الله ذکر کو رد کوي په مشرکین باندې. مشرکین رد کوي ځکه هغه الہ نه منلو. او دې کې بیا دا امام ابن تیمیہ رحمه الله دا د کتاب العبودیہ صفحه 6 عبارت ذکر کړو. سمت الدرر کې شیخ القرآن رحمه الله ذکر کړی دی چې الہ هغه ذات ته وایي چې هغه ته زړونه عاجزي کوي، عاجزي ولا کوي. فالإله الذي يأله القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. الہ هغه ذات ته چې زړونه هغه ته عاجزي کوي د وجې د پوره مینې، یرې او تمې نه. دارنګې 2-3 تاییدات یې پیش کړي. سورہ صافات 30 سپاره آیت نمبر 35 وګورئ. سورہ صافات 30 سپاره آیت 35 انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. انهم يقينا كانوا اذا قيل لهم كلمه شهديتا لا اله الا الله نیتر بلا جترا بغیر الله نو یستكبرون، دی وزن غنلو د دې مسلې نو
دارنګه ورپسې بیا سورې سواد کې سورې سواد دی سورت پسې د 5 آیات کې مشرکان بوي اجعل الالهة اله واحدا ان ذا لشيء عجاب اجعل الالهة آیا ګرځي د محمد صلی الله علیه وسلم مددګاران غنو واحدا یکیو دیوی ارسی والله کوي ان هذا لشيء عجاب یقینا دا یو عجیبه خبره نه یو ناشنا خبره کوي دانګ سورې بقره کې آیت 163 یو سل 3 پېته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد او مددگار ستاسو مددگار یکیو دی لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نیتر بلا جترا بل مشکل کشا مگر امدایو اللہ دے الرحمن الرحیم ام مہربانو خاص مہربان دے دانگی دی صورت کے رد دے پا مجوس و صابینو باندے دی صورت کے تفرد دے کہ اللہ وہی حکم زمان چلی گی بل چانے چلی گی دانگی دی صورت کے اللہ وہی چی برکتون اچول والا زیم الرحمن الرحیم دانگی حمیم مومن شپارسم آیات پیش کرو حمیم مومن سلیستم شپار آیت نمبر 16 لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اوبویلیسی لمن الملک اليوم چاہ اختیار دینا دے اوبویلیسی للہ الواحد القہار خاص صلی اللہ علیہ یو دے زونا ورم دارنگی دی صورت کی وہی بندیانو و بندیانو باندې انعام کون کے یو اللہ دے دارنگی دی صورت کی وہی کہ معاندین او کاتمین دا حق چې زده وینان کے یو حق پٹھئی ای باندې اللہ غضب را لے گلے دے دارنگی دی صورت کے صفات دا کمال اللہ ځان له ثابتئی چې صفات د کمال الله لدی او بل چاله نشته الحمدلله صفات د الوهیت الله لدی الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی عام او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د فیصلې ایاک نعبد و ایاک نستعین لایق د عبادت او لایق د استعانت یو الله دی اهدنا الصراط المستقیم کلکون کے پنے غلا یو اللہ دے بیا صفات دا الوہیت اللہ ځان له ثابتئی او دا غیر نہ نفی کئی صفات دا الوہیت یا صفات دا کمال اللہ ځان له ثابتئی او دا غیر نے نفی کئی پدی یو سو تیدات تراڑو لیو سورہ مریم شپارسم شپارا آیت نمبر 42 2 یو سلیتم نسرکم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا وذکر فی الکتاب ابراہیم آیات کا وقرآن کی حالت دا ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقیناً او دے رشتینے نبی اس قال لی ابی کلا چی پلانتا یا ابتی و پلانا زماؤ لما تعبد ولی رامدت کے تم ما لا یسمع چناوری ولا یبصر نوینی ولا یغنین کا شیئا اور نسی لرکولے تانا ذرا بر تکلیفا دارنگی سورہ شعرا لسم اسپارا آیت نمبر 72 اور 73 سورۃ الشعراء نورلسم اسپارا آیت نمبر 72 73 دو آویم در آویم قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قال اول ابراہیم علیہ السلام هل يسمعونكم آیا دی اوریستانسو اذ تدعون کله چې چغو خیتاسو دیتا را مدد کوئی دی لرا او ینفعونکم یا فائدہ در کئی تاسو تا او یضرون یا ضرر در کئی تاسو تا
دارنگی سورة العنکبوت شلم سپارہ آیت 16 اور 17 سورة العنکبوت شلم سپارہ آیات 16 اور 17 سپارسم واللسم و ابراہیم اس قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون و ابراہیم علیہ السلام اس قال لقومه کلا چیویل قل قومتا اعبدوا الله عبادت کوئی دلنا واتقوه او یریگی دلنا ذالکم دارنگی کے دلستاسو خیر لکم غنی تاسو لرا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوہے گئی بیاوتوئی انما تعبدون من دون اللہ یقینا عبادت کوئی تاسو باین دلنا اور سانن درگاہنو وتخلقون افکا جوڑوئی تاسو دروغا ان الذين بشكا كسان تعبدون من دون الله عبادت کئی بغیر دلنا لا يملكون لكم مالكا دیدانکان بنیگان تاسو لرا رزقا در رزقا فبتغوا نغلط وعند الله رزقا بنید اللہ رزق وعبدوه عبادت کوئی دی اللہ عبادت کوئی دلنا واشکروا له اور شکر و سید دی اللہ الہ ترجعون دی اللہ تو واپس کولے شیطان سو دارنگی سورة الانبیاء واللسم سپارہ آیت نمبر 66 شپک سپیتا واللسم سپارہ سورة الانبیاء آیت 66 قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال اویل ابراہیم علیہ السلام افتعبدون من دون اللہ عبادت کوئی تاسبائیں دلنا ما لا ينفعكم آج فیدہ نشیدر کلیتا سوتا شیئن ضربنو ولا يضركم انا ضرر در کلیشی تاسوتا دارنگی سورہ زخرف پینجتم سپارہ سورہ زخرف آیت نمبر 27 اوشتم آیت نمبر 27 شپگشتم نشورکم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آتَا إبراہیم علیہ السلام قل پلارتا وقومی قل قومتا إِنَّنِي بَرَاءٌ یقینا زبیزارائما مِمَّا داغنا تعبدون عبادت کوئی تاسو الا الذي مگر نیم بیزار دا حقا ذاتنا فطرنی چی پیدا کرنے مالرا فإنه سیہدین یقیناً دے زنیچ لار بو خیماتا دارنگی سورة الانعام اوم سپارہ آیت 74 سلور آیم کی ابراہیم علیہ السلام پلا تسوئی سورة الانعام اوم سپارہ آیت 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ابراہیم علیہ السلام پلار آزرتا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آیا نیسیتا درگاہونا پخدیتو سرا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یقیناً زینم تالرا او قوم ستالرا فی ضلال مبین پگمراہ اخکار کے یعنی دریستم سپارہ سورہ سواد سورہ صافات آج 95 اور 96 95 شپگنوی دریستم سپارہ سورہ صافات آج 95 96 قالا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما يعملون قال تعبدون ما تنحتون ویل ابراہیم علیہ السلام آئے عبادت کوئی تانسو ما دائیں تنحتون چی تو گئی تانسو کنئی تاسو تو گئی تاسو دا گھٹونا واللہ خلقکم واللہ پیدا کری تانسو وما تعملون دارنگی سورہ آراف کے آیت نمبر 148 سورة الاعراف نہو سپارہ
آیت 148 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ او نیول قوم د موسی علیہ السلام من بعدی پس تتلو ددنا کوئی تورتا من حلیم دا کالو ددینا اجلن خیج سدن جو سیوالا لہو خوار دلرا آوازو سپرنگ بکیا چولیو آواز بے کولو دسخی علم یروین گوری دی انو یکنن داسخی لا یکلمم خبری نشی کولی دی سرا ولا یادیم سبیلا انا شیخول دیتا لارا اتوازونی ولیو دی دیس خیلارا وقت طور سرا وکانو ظالمین او دی ظالمان مشرکانا ظلم پمانا نشر وکانو ظالمین او دی ظالمان مشرکانا دانگی سورہ توہاش پارسمج پارکی 8 یو کم نبی افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا افلا يرون ان غريدي الا يرجع نشوا بس كل ناس اليهم ديتا قولا خبر لرا ولا يملك لهم او مالك واقدار نه دی لپاره ضرر نه تکلیف لري کولو ولا نفع ان نفع دې رسولو سورہ فاتحه بری کی اقسام د خلقو خی عالم با عملا صراط الذین انعمت علیہم عالم بعملا او پدې باندې د جاسی درشتم آیات پیش کړو سورہ جاسیہ 50 سپارہ آیت نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ افرأیت لیدلیتا من اوسوک اتخذ الہہ چنے والے دے مددگار پل ہوا پل خواہش نے مددگار جو کہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او گمنا کرے دلنا اللہ علا علم سرد علم ددنا یا سرد علم دا اللہ نا پدو غیر الموضوب علیہم دیکھی عالم بے عملہ ولا الضالین او بدیکھی آغا امی جاہلہ فاتحہ سورہ فاتحہ مشتمل دا بشارت و تخویب باندی بشارت و صراط الذین انعمت علیہم تخویب غیر الموضوب علیہم ولا الضالین دانگی دا صورت مشتمل دے پا دا او دوا مرض او علاج مرض او ادا او دوا داغی علاج آدھی تا اشارہ پا یا کا نابد و یا کا نستعین سرا چی یو اللہ نو غارا دانگی دا صورت مشتمل دے پا مختلف چیزون باندی رد پانا چاہ چی آغای وی مونگ دا اللہ بندگانیو نمونگ کم طرف تلار شو اللہ وی تا تو خما اختیار در کرے دے مالک یوم الدین چی مالک دورزی دا فیصلی دے فیصلہ با کئی فیصلہ با رسا کئی تالے اختیار در کرے جی تو عمل کوا چی سکے خوکے و کبت کے فیصلہ با نصر اللہ کئی مالک یوم الدین دارنگی سورہ بنی اسرائیل 15 آیات کوئی 15 پاراو 15 آیات سورہ بنی اسرائیل وما کننا معذبینا حتی نبعث رسولا اور نیم عذاب ورکون کی پا دنیا کے تردے پوری چولی گمنا پیغمبروں دانگی سورہ نساء آیت 165 کے حکمت دا ارسال الرسول کہ انبیاء علیہ السلام میں ولی رالی گلیو رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول رسولا مبشرین انبیاء علیہ السلام بملے گلو مبشرین نذیر ورکون کی ومنذرین ایر ورکون کی لئلا یکون للناس دیرا پانا چنشی خلقو دا پارا علی اللہ پانا بانی حجتن دلیلو بعد الرسول پس دلیگلو دا انبیاء علیہ السلام نا قیامت کے بیاوی چی پیغمبران نور آگلی دانگی سورہ مائدہ شپاگم سپارا وہ نور لسم آیات کی وئی یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسول
ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير يا اهل الكتاب واهل الكتاب قد جاءكم رسولنا تاکي سرانا تا پیغمبر زمونږ يبين لكم چې واضح کوي تاسو لره بیان تاسو لره على فترة من الرسل په زمانه د انقطاع د انبیاء علیهم السلام فترت بندیدو ته وي په انقطاع د بندیدو د زمانه د انبیاء علیهم السلام کې ان تقولو چونو وي تاسو سبا قیامت کې ما جاءنا نور غلم تا من بشیر ولا نذیر سوک زیر ورکون کې آنو یر ورکون کې چې سبا قیامت کې دا اونوي نو د دې عذر ختمولو د پاره فقد جاءكم بشير ونذير تاکي سرانا تاسو ته زیر درکون کې بشیر و نذیر زیر درکون کې او یر درکون کې بشیر و نذیر میرو لګلو چې سبا قیامت کې دا اونوي چې تاسو بشیر نو راغلي څوک نذیر نو راغلي دا یې سره قصص شلم شي پاره آیت 47 سره تم ولولا ان تصيبهم مصیبه بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم دا خبران شبران شينگی دیتا مصیبتون تکلیفا بما قدمت أيديهم بسبب دا عمالو ددئی ويقولون وعبدي ربنا إلما زمنا لولا أرسلت إلينا ولدن را لګلو موږ ته پیغمبر رسولن پیغمبر فنتبع آیاتک موږ تابعداري کړې ستاسو آیاتونو ونکونا من المؤمنین او څنګه د ایمان وروړونکو د مؤمنانو نه دانګي سوره فاتحه کې دا خی یا کنا بده یا کنا استعین اثبات د رسالت کوي چې عبادت په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکې او په دې بیا مثال نور کړیو درې یو مثال د اذان چې اذان ته نو اخر کې وی لا اله الا الله نو ته مسلمان نه چې پورا کلمه نه مانی چې لا اله الا الله نو سره محمد رسول الله مو وایي کنه نو دا ځکه نه وی چې دا نبی اسلام نه دی ویلی وسره لا اله الا الله باندې اذان ختم کړی دی دوی مثال ورکړو چې ته مونږ کې د څلور رکعاتو مونږ دی او ته په 2 رکعاتو په قاعده باندې ناشتي او سبق ته د نیمه نوالو له درود شریف ته شروع کو نو درود شریف سو وینا سو ګناه خو نه ده او دلته چې تا درود شریف وې نو نبی علیہ السلام نه دی ویلي نو بیا به داغي معافي غواړي او اخر کې به بیا الله ته سجده کې چې الله معنا غلطي شوې ده د پیغمبر د طریقې نه خلاف وکړو سجده سهوا وکړي درې مثال ورکړو د جنازې یو سره جنازه کوي هغه 2 تکبیر لاړ نو څنګه چې موږ نه سړی نه رکعتونه لاشي نه بیا ودرېږي وروستو او هغه سبق ټول پوره کړي او رکعتونه پوره کړي او د جنازې مونځ کې داسې نه کوي جنازې مونځ کې فقها وایي چې کله تا نه 2 تکبیره لاړه نو بس به الله اکبر دا به وایي دا ولې د نبی علیہ السلام د طریقې نه پکې خلاف راتلو نبی علیہ السلام فرمایي اسریو بالدفن جنازه یو کنو زر مړ دفن کا البته تاخير راتلو نو اسریو بالدفن نو الله اکبر به وایي دین چې دا د عقل تابع نه دی سورہ یونس کې الله وایي آیت 66 کې ان یتبعون الا الظن تابعداري نه کوي دی مگر د ګمان من پس رواني قیاس د ائمه رحم الله دا مظهر د حکم شرعي دی هغه حکم شرعي الته ظاهر کی الته ښکارا کی الته د کلو کی دا نه چې په ځان نه سوزاتي وي سورہ فاتحه کې دا ثابتې چې مستعان امداد کونکي یو الله دی سورت کی مقاصد 4 عالیہ ذکر کئی اثبات توحید
دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین پوری. دویم اثبات د رسالت دا الله صفاتونه دا موږ ته معلوم نو الله پیغمبر راولېږلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو موږ ته هغه خو رب العالمین بدن دو قسمه دی الله تربیت کوي او بدن یو روحانی دی او ظاهری بدن دی روح د پر الله انبیاء علیهم السلام را لېږل پیغمبران او د هغې خوراک دپاره اخر کې قرآن راولېږلو سورة الانبیاء کې 107 آیات کې وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او نه را لېږلې موږ تا لره مګر رحمت دپاره د مخلوقاتو مالک یوم الدین مالک د ورځې د فیصلې دی فیصله به کوي حساب کتاب به کوي نو تا له اختیار درکړی دی سورې بني اسرائیل 15 آیات دلته ویلي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ایاک نعبدو عبادت هغه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اهدنا صراط المستقیم نیغه لار هغه چې دغه لاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورہ یاسین اول 4 آیات ویلو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم د سورہ نساء آیت 65 ویلو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم سورہ نساء آیت 115 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى سورہ نساء آیت 80 ومن يطع الرسول فقد اطاع الله دانګي د سورې نساء آیت 69 یو کم او یم ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دانګي صراط الذین انعمت علیهم منعم علیهم هغه دا سلور دا من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا هغه دي چې د پیغمبر تابعداري ان کوي هغې نه اوري تابعداري د نبی علیه السلام صداقت الکتاب دی کې ذکر کولو اهدنا الصراط المستقیم سره سورة الانعام آیت 153 ویلې وان هذا صراط مستقیم فاتبعوه دارنګې اثبات د قیامت کوي مالک یوم الدین سره مالک د ورځې د فیصلې دی نو دا د مقاصد اربعو خلاصه وه بیا یو کلمې ذکر کوله الحمدلله د الله مناسب صفتونه خاص الله لري الحمدلله کله دلایلو نه بعد وی کله د نعمتونو نه پس وی کله پس د هلاکت د ظالمانو نه وی کله پس د نجات نه وی بطور مش نمونه خروار 100 آیتونه پیش کړیو سورہ جاسیہ آیت نمبر 27 15 سپارہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ بیا سورہ جاسیہ کے آخر کی 36 نمبر آیت بیا ویلو وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابھی اور پسیدہ شعر بارنگے کہ خواہی جامع میں پہنچ من اندازے قدت رامی شناساؤں ته چا څنګه جامې واچې نو زه دا تلو قد پیژنم انداز دی پیژنم علامه ابن قیم رحمه الله دا اشعار ویلو نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسکوا بزخارف الخزیان فللم قال الله قال رسوله قال الصحابة اولو العرفان الله د استا کتاب شاله غرضولې دی دارنګه سورہ لقمان 2526 آیتونه ویلي ولا انسان تمن خلق السماوات والارض لا يقولن الله قل الحمد لله دلائل نفس الحمدلله ولا انسان تمن خلق السماوات والارض او کتپوسو کې تر دینا چا پیدا کړی د اسمان نو ځمکه لا يقولن الله خا وای بدی الله نو چې دا منی نو وای کنه مشرکا قل الحمد لله وَنَقْدِتُمْ صِفَتُنَا ټول خاص الله لري او بیا ورپسې آیت 26 لله ما فی السماوات والارض ان الله والغنی الحمید کته د الله صفاتونه نه وي
ناستار صفتونو پروا نه کوي یا بے پروا دی. سورہ عنکبوت آیت 63 دریش پیتے وَلَا إِنسَانْ تَمَّنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. که تپوسو کې د دوی نه څوک ورئ د بره نه باران تا دا کوي په دې باندې ځمکه په دو چېدو د دې نه لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خامخا وایي به دی الله. نو چې دا مني نو ووایه که نه مشرکه قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وایه د خدای تو صفتونه ټول خاص الله لره دي. نو دوی ولې نه وایي ځکه نه وایي چې بل اکثرهم لا یعقلون بلکې زیات د دوی نه عقل پکې نشته. دارنګې چې بیمار دی ولیدو نو دا دعا وایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دارنګې هر وخت کې د الله حمد وایا د الله ثنا صفت حمد هر وخت کې وایا. سورې روم آیت نمبر 17-18 یویشتمه سپاره سورۃ الروم آیت 17-18 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله پس پاک دے اللہ د شریک نه حين تمسون پاکی بیان کنا اللہ حين تمسون کما کی جما خام کوئی تاسو وحين تصبحون کما کی سبا کوئی تاسو سبا بیگا د الله پاکی بیانو وله الحمد في السماوات والأرض او دی اللہ الحمدن دی براو کتا واشین او پاک دماز خودن کے وحین تظہرون او کمو کی چماز پخین کوئی تاسو دا اللہ حمدن آیا. دارنگی سورة النملو اللہ سمجھ پارا آیت نمبر 59 یو کم شپیتا دا آیت نمبر 57 آیت 57 پنوتم فانجینا وآلہو الا امراتا قدرناها من الغابرین وامترنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. قل الحمد للہ قل الحمد للہ وادخدیتو صفتنا طول خاص اللہ لردی. قل الحمد للہ وادخدیتو صفتنا طول خاص اللہ لردی. دارنگی واللہ سمجھ پارا سورہ مومنون آیت نمبر 28 سورہ حج پسیر مومنون اتلہ سمجھ پارا سورہ مومنون آیت 28 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. نوح علیہ السلام تعالیٰ ہوئی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ کلاچی سور شیطا برابر شیطا مما کا آسو کی تاثر دی علی الفلکی پکیشتے کے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَدَخْتِتُ صِفَتُنَا طول خاص اللہ الذي آوازات لرلی نجانا من القوم الظالمین چنی جات راکمونگا قوم ظالمانونا. دنو علیہ السلام خدا پکی تباہ شو زوی پکی تباہ شو اللہ و توید اللہ دا دین دشمنان دی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَدَخْتِتُ صِفَتُنَا طول خاص اللہ لرلی. دارنگی جنتیان سے کل جنت تلاک شی التبد اللہ حمد نوی. سورہ یونس یولسم سپارہ نہم نمبر آیاتو گرئی نہم اور لسم یولسم سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 9 اور 10 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یادیم ربهم بإیمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام آخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. ان الذین بزکا کسان آمنوا چیمان روڑے وعملوا الصالحات عمل کڑوی نیکو یادیم ربهم لا بسم کی دی طرف ددئی ایمان پر سبب د ایمان ددئی تجری چران بی منتا تیم الانہارو لاندی دونو داغینا نهرونو
فی جنت النعیم پا جنتن نعمتدارو کے بوی دعوام فیا آواز ددائی باپ دے جنت کے ابداوی سبحانک اللہم پاکی دا تعالی اے اللہ و تحییتم پیشکشی ددائی باپ فیا پدے جنت کے سلام سلامتیا بوی و آخر دعوام آخری خبرہ ددائی باپ ابداوی ان الحمدللہ رب العالمین دعویتو صفتنا طول خاص اللہ لرری رب العالمین چپالون کے مخلوقات تو دے الحمدللہ صفات دا اولویت دعویتو خاص اللہ لرری الف لام کہ الحمد کے الف لام عہدی دی اور للہ کے لام اجارہ للاختصاص صفات دری قسم دی یو دا بندہ دویم دا وجہ بندہ یو وجہ بندہ تو دا یو وجہ اللہ تا لکہ سمیع و بصیر یو صفات خاص اللہ پوری دی بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ داغا عبارت بیشکل دا الفتح ربانی صفحہ 78 کل ما تعتمد علیہ فہو الہ کا تجھے سبان اعتماد کے راستہ الہ دے وکل شین تخاف منہ وترجوہ فہو الہ کا اور تجھے سو کم یو شے اغین یری کی رکھ دے تو بھی رکھے اور تمکین فہو الہ کا داستا الہ دے قلبک لا یوافق لسانکا ستا وینا ستا دا جبی وینا زل سریو شان ندا فعلکا لا یوافق قولکا ستا فعل او قول دا برابر نہیں قل اللہ اکبر الف مرت بقلبکا ومرتم بلسانکا او بیا دا الہ الہ چرین شاہتا ہوئی الہ بیا مشتق تے دا علیہتو الہ فنانن اے سکنتو الہی یا علیہ الفصیل اذا ولا بی امی دا اوف بچے جے کل فریاد کئی کل چاگا دا مور نمن اکڑیشی او دا رب العالمین اب انشاءاللہ بیا سباتو